بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو کوربه ساجد محمود خان پروگرام د نن سوال سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پختونخواہ ریډیو اف ام 92.6 مردان. ګران اوریدونکو زموږ نننې پروگرام د ریډیو عالمی روز حواله سره دی. ګران اوریدونکو کال 2012 کې پړومبي ځل باندې د ریډیو عالمی روز منځلي شوی و. ګران اوریدونکو زموږ نننې پروگرام هم د ریډیو حواله سره دی او د موضوع باندې خبرو تر د پاره مونږ نن پروفیسر ډاکٹر محمد ہمایون هما صاحب راغوخته دی. اږي سره مونږ په دې باندې خبرې کوو. نو راځي چې پروگرام طرف ته وړاندې شو. زمونږ نننې ملما پروفیسر ډاکٹر محمد ہمایون هما صاحب دی چې د درس او تدریس شعبې کې 35 سال تیر کړی دي او د ادب حواله سره هم دغه خدمات د چانه پټ نه دي. اږي ډراما کې هم کار کړی دی، نثر حواله سره هم اږي کتابونه شته دي، د شاعري کتابونه هم شته دي او حکومت پاکستان اږي ته تمغه امتیاز د دې خدماتو پسیله کې هم ورکړی دي. نو ټول ناول خو پروفیسر صاحب زه تاسو ته خپل پروگرام کې ویلکم کوم. هر کله ډیره مهرباني د پختونخواہ ریډیو تاسو د ټولو مرګرو تاسو د مشر ستا چې تاسو زه ریډیو ته تل راغلم دلته ډیره موده پس رالم او زستاسو شکریہ ادا کوم. ډیره موده پس پراله سر خو څنګه درته فیل کیږي صدا نه ماته هیڅ نه فیل کیږي ځکه چې د 50 شپېتو کال نه ریډیو سره د مایک سره زما لکه مطلب دا وقفه راغلی و مینس کې کنه نه وقفه راغلی بلاس به مې پړو نو مې چیرې بلاس څنګه وباسم نو هغه په ما بدی ته وې چیرې ما راوړې ما ورته ما لګ راوړې دا عجیبه قسم خبره. نو زه به راغوښتم چېرته په کتاب سره به چېرته په دغه به زما شوق دی ریډیو زه نه ریفیوز کوم. ما ته چې د ریډیو نه راشي که نه خبره نو بس په ما باندې څه میږي حواله شي. بس زمونږ هم کوشش دا وي سر چې ستاسو د تجربې نه ستاسو د علم نه فایده واخلو او خپلو ګرانو اوریدونکو ته ستاسو خبرې ورسوو او داسې موضوعاتو باندې ستاسو رای ډېر زیات اهمیت لري. زمونږ نننې پروګرام د ریډیو انټرنیشنل ډے حوالې سره دی چې په 13 فروری باندې منځلي شي. نو دې حوالې سره به زه غواړم دا چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته اول دا ووایئ چې د دې پس منظر څه دی او د دې اهمیت څه دی د دې ورځې. دا چلی ریډیو نن چې د میډیا بلا شکلونه مونږ ته راله ریډیو خپل اهمیت نه دی بیلولی. ما زه وایم چې په لرې پرتو علاقو کې په کلو کې اوس چې زمیندار او دهقان کله یو کوي نو هغه ته په پوله باندې ریډیو پروتي او هغه اوري. نو د ریډیو اهمیت نه دی ختم شوی چې کله نه را روان دی. دا جدا خبره ده چې حالات داسې جوړ شو چې د هغې هغه خلکو په شا کړه. بهرحال که د ریډیو اوس هم د هغې معیار برقرار وساتلی شي او په هغې کې کوم بنیادي د میډیا کوم بنیادي او بلکې د ریډیو بنیادي کوم د هغې ضرورتونه دي چې تعلیم، تفریح او اطلاعات دا که مخې ته وساتلی شي نو زه خو یم چې د ریډیو به اوس هم هغه شان مقبول وي څنګه چې و. د دې ورځې د پس منظر حوالې سره جی د ریډیو د پس منظر حوالې سره ګورئ جی زمونږ خو دلته لومبې ریډیو په 1935 کې راغی. د هغې نه وړاندې چې دی نو په یورپ کې ریډیو انټروډیوس شو. نو هغې هم د ریډیو په حواله باندې دویم جنګ عظیم کې انفارمیشن ټول په ریډیو باندې چې دی خواره کړي دي خلکو ته. نو د ریډیو اهمیت همغه چې کوم هغه زمانه کې بیا دلته تاسو ته زه عرض وکړم چې په کال 1915 کې زمونږ صاحبزاده عبدالقیوم خان ګول میز کانفرنس ته لاړو هغه ته لندن ته. هلته مارکوني سره ملاقات وکړو. مارکوني تاسو به نوم اورېدلي لري دغه ریډیو انوینټر دی. هغه ته ویې چېره مونږ دا خو زما د ریډیو ډېر خوښ شو تاسو مونږ ته دې څه امداد کولی شئ. نو هغه ورته لومبنی ټرانسمیټر تحفه کې ورکړ او هغه ټرانسمیټر بیا په پېښور کې ولګېده او دا د پېښور ډېر لوی اعزاز دی او زموږ د پښتنو ډېر لوی اعزاز دی چې هغه ټرانسمیټر به بیا دیهات سدھار په نوم باندې پروګرامونه نشر کول او زموږ دغه چې و که نه اسلم خټک صاحب هغه د دیهات سدھار د ایجوکیشن او د ریډیو مشر او پر لومبنې کم
12x12 یوه کمره وه په 68 کې، هغې کې ړومبې چې دی نو د سټوډیو جوړه شوه، زما خیال چې دی نه به کم او ورسره خواته بله کمره وه، په هغې کې به یو بابو نیم ناست و، پروډیوسر صاحب به ناست و. نو د هغې نه د ریډیو ابتدا په پېښور کې وشوه او زمونږ چې دی نو په اجره کې به دی چې دی نو ریډیوګان کلو کې به یو خاص اجره به هغې له به مفت یو سیټ ورکړه، یو سیټ مفت به ورکړه او هغې ته به مازدیګر خلک راټول شو، نو دوی به په کرونده باندې، دا د ریډیو د اهمیت خبرې درته کوم، د کرونده باندې او چې دی نو د معاشرې د اصلاح په حواله باندې، د تعلیم په اهمیت باندې او انټرټینمنټ، د هغې وخت چې کوم سندرغاړي هغې به ورته غزلې او سندرې ویلې او دغه شان خلک به مصروف ساتل. ګنټه دوه پروګرام به و، ځکه چې هغه دونه هغې نشو برداشت کولی. نو دغه شان د ریډیو چې دی نو شروع شو او هغې سره ډېر لوی خلک وابسته شو. خو زه درته عرض وکړم چې د ریډیو ړومبنې اسلم خټک او هغه سره یو سړی او هغه و عبدالکریم مظلوم، هغه د انجمن اصلاح الافاغنه چې دی نو سیکرټري و. ډېر ښه تقریر به یې کو، 5 پاس و، 5 پاس، تجربه یې وه، مشاهده یې وه. هغه په ریډیو کې ملازم کړ، ړومبی پروډیوسر د ریډیو، ړومبی پریزنټر د ریډیو، ړومبی ډراما رایټر د ریډیو. هغه بیا د هغې نه پس زمونږ حمزه بابا، سمندر بابا او چې دی نو دغه شان اجمل خټک، ایاز داوزی، دا لوی لوی خلک چې دی نو ریډیو سره وابسته شو او ریډیو یو داسې مقام ته ورسو چې بغیر د ریډیو نه د چا ګزاره نه کېده. زه درته ووایم ریډیو نه بغیر ګزاره نه کېده. ستا ټي وي لا نو راغلی، ستا فلم ته ډېر د کمو خلکو رسایي وه، فلم کتل انټرټینمنټ یو ذریعه وه، صرف ریډیو به یې اورېده. په ریډیو کې به څه سو، په هغې کې به ډراما وه، په هغې کې به چې دی د میوزیک پروګرام و، په هغې کې به د تعلیم په اهمیت باندې خبرې وي او په هغې کې به د حکومت د سرکار سرکاري اداره وه، دا د هغې حق و چې په سرکاري اداره کې هم د سرکار د کارونو خورونه وشي او د هغې تعارف دې وشي. نو دغه شان دا ریډیو په عوامو کې مقبول پاتې شي. ډاکټر صاحب چونکې تاسو په خپله هم دا څومره چې د ریډیو دا ترقي وه دې ته کوم عروج راتلو تاسو هغه لیدلی دی، اوس خو خبر نه یو چې عروج دی کو زوال دی، خو څه نه څه خو به وي که نه. نو خو زه تاسو نه تپوس وکړم چې مخکې ریډیو څنګه او اوس ریډیو څنګه دی؟ ګوره ټیکنیکلي خو تاسو ډېره ترقي کړې ده، ټیکنیکلي که نه، خو هغه چې ورته دغه وایي که نه د مواد په حواله باندې، د کنټنټس په حواله باندې زه خو څه اورم نه. د هغې وجه دا ده چې د ریډیو کې چې کوم لوی خلک وو که نه، هغه په رښتیا لوی خلک. ګوره جي سمندر خان سمندر هغه هم پروډیوسر و، هم پریزنټر و، هم ډراما نګار و. دغه شان ستا چې دی نو عبدالله جان مغموم صاحب، غلامت خان صاحب، شادات خان جوهر او رحیم شاه نسیم صاحب او دا خلک چې وو په ریډیو کې. زه درته بله خبره وکړم، زمونږ دوست ارباب هدایت الله خان صاحب هغه د ریډیو په ړومبنو پروډیوسر آل انډیا ریډیو کې چې دغه ډېر لوی سړی و، عالم فاضل سړی و. هغه چې د ایډورډ کالج نه بي اے وکړه نو بیا په ریډیو کې ملازمت چې ډېره کسات بازاري وه د نوکرۍ، نو مونږ یې چې دی نو دې پکې واغشتم. نو هغه دا چې تاسو په ریډیو کې په پېښور ریډیو کې کوم دا سیګنیچر ټیون اورئ که نه، دا سیګنیچر ټیون چې کله ریډیو شروع کېږي او کله ریډیو بندېږي، دا هغه جوړ کړی وي. او سټل یا 1947 نه تر اوسه پورې تاسو حساب ولګوئ، زه خو بوډا شویم اوس حسابونه نه شم لګولی. نو هغه تر اوسه پورې هغه غږېږي، چا پکې څه داسې نویوالی را نه وسته که نه جي. دغه شان هغه ارباب هدایت الله صاحب څوک انټروډیوس کړ، یو پروګرام و. زما دا خبرې که بې ربطه وي نو معافي نه نه سر تاسو خبرې ډېر زیات اهمیت لري او بل تاسو چونکې په خپله دا څیزونه لیدلي دي نو موږ غواړو چې عوامو ته ستاسو دا خبرې ورسوو. په هغه زمانه کې هغې د
د انفارمیشن او د تفریح او د اطلاعاتو یو مجموعه پروګرام جوړ کړ. هغې ته به حجره پروګرام وي. په 1940 اولو قاضي هدایت الله په نوم باندې دا پروګرام به نشر کېده. بیا دی چې دی نو زمونږ ارباب صاحب او سمندر دغه زمونږ اجمل خټک صاحب په ریډیو کې ملازمت کړې. او جی ریډیو کې ملازمت یې کړې، سکرپټ یې لیکلی دی. نو قاضي صاحب او قاضي هدایت الله دا پروګرامونه، هدایت خان او قاضي صاحب، نو هغې کې چې دی نو ارباب صاحب او دي کېناسته چې یاره دا پروګرام اوس لږ چینج کول غواړي. سی چینج کړو، اجره پروګرام انټروډیوس کړ. اجره پروګرام کې پینده خان، شاداب خان جوهر، رحیم شاه نسیم دی چې دی نو عبدالله جان مغروم به د پینده خان په نوم باندې پکې کار کو، او شاداب خان جوهر به په د غلامت خان په نوم باندې کار کو. حریم شاه دا کردارونو، او رحیم شاه نسیم صاحب بلکې شاه پسند خان او ګل محمد خان د توکل خان په نوم. دا نومونه تاسو اورېدلي؟ نه به یې اورېدلي. درېیم نسل نه اورېدي. نه د اجرې پروګرام تاریخ حوالې سره چې کله چې مشرانو سره خبرې کوو نو یې اکثر د دې ذکر کوي او د دې پروګرام ډېر زیات اپریسیشن هم کوي. جی نو هغه دا نومونه تاسو خبر یې، دا ارباب صاحب او زمونږ دا ته تاریخي خبره کوم، او اجمل خټک صاحب په ګډه باندې دا نومونه تجویز کړو. یار کمال دی یار. بیا تاسو خبر یې دا پروګرام 40 کاله په ریډیو کې جاری و. 40 کاله د دې فارمیټ سو دی بچی پینده خان په سنډا راتلو. پینده خان خدای را روان دی، وی چې دی نو څنګه را روان دی هغه سنډا. بیا به دې اجره کې کېناستل. په اجره کې به چې دی څه به وجي چې دی نو اجره وه، او په هغې کې به چې دی نو دغو لالټین بلېده. یار مزه خبرې به م کولې. یاره د اجرې په دې کمره کې دا چیندخ څه کوي که نه؟ وی چې یو خوا ټوپ وي بل خوا ټوپ وي. وی دا چیندخ نه دی پینده خان، وي دا د توکل خان د پوزې سوری دی. چې مخ اړی راړی نو دې داسې قسم مزاح به وه چې دا خبرې به وکړي. بیا به څه چلو، بیا به 3 ریکارډونه چې به ورته کیکوړي وي د انډین فلمز به غږېدل. لکه یاره کوم فلم راته وی جادو نه مړه جارو، وی جارو نه مړه جادو که نه. چې دا به ووی نو بیا غلامت خان یا رحیم شاه نصیب، شاه پسند خان، دی به لوکل نیوز به ووی او دی به ورته ها داسې قسم جواب. نو دا به بیا 10 منټه به چې دی نو دا خبرونه. نو دا پاپولر پروګرام تاسو یقین وساتئ 40 کاله د دې تاسو د ریډیو د اهمیت عمره خصوصي سلسله لاره چې ډیمانډ یې وونه چلیدو. بالکل ډاکټر صاحب زمونږ نننې پروګرام د ریډیو حوالې سره دی. نن په پوره دنیا کې عالمي ورځ ده د ریډیو 13 فروری. نو زه به غواړم دا چې د ریډیو چې کوم په معاشرې باندې اثرات وي، تاسو خو مخکې سلک ډېر ذکر هم کو، خو زه یم چې تاسو لږ ونته کې تفصیلي موږ ته ووایه چې په معاشرې باندې د ریډیو څه اثرات دي. دا چلی چې ما خو تاسو ته د ریډیو کوم بنیادی 3 مقاصد وو اما تاسو ته بیان کړي چې یو علم خورولو، یو ذهن ته رڼا ورکولو، یو خبرونه اطلاعات انفارمیشن چې څه ته وایي، دا د ریډیو په بنیادی مقاصدو کې شامل وو. نو ظاهره خبره ده چې ته د ریډیو نه د علم خبرې کې، د تعلیم خبرې کې، بلکې ما چې په ابتدا کې تاسو ته عرض وکړ په کال 1915 کې چې ریډیو کله په پیښور ته راته نو د هغې بنیادي پروګرام چې کوم و نو هغه د کرکیلو، اوس هم شته د کرکیلو، او هغه چې دی نو زمینداران ته به څه وي، زمینداران ته به دا وي چې تاسو به ګني څنګه کوئ، تاسو به چې دی غنم څنګه کوئ، وتره څنګه کیږي، او تاسو چې دی نو کروندې ده نوې طریقې به څنګه استعمالوي. هغه زمانه کې نوې طریقې څه خو به د هغې مطابق که نه وي. نو دې ته تاسو ویلی شئ که نه چې دا څیزونه چې هغې خپلول نو دې سره معاشرتي هم په خپل ځای خو معاشي تبدیلی پکې هم راتلی.
ځکه چې هغه په ښه طریقه چې کار کرونده کول نو د هغې به زیاته ګټه راتله که نه جي. دغه شان د علم اهمیت بیانو، نو علم اهمیت چې به بیانو نو خلکو به ماشومان سکولو ته لیږل، کالجو ته به لیږل او هغې باندې به علم حاصلو. دغه شان د تفریح یو ذهني روښانتیا وله ورکوله او د تفریح سره زمونږ ډېر هنرمند وابسته کېدل. چې وابسته کېدل نو ظاهره خبره ده چې هغې به هم ته نو یو معاشي سټسفیکشن یو اطمینان به هغې ته حاصلېده. نو دا ریډیو چې دی که نه جي دا کثیر المقاصد اداره ده، کثیر المقاصد، خو د دې ریډیو د استعمال طریقه چې ده نو هغه چې په هنرمندۍ باندې استعمال شي نو هله به کېږي، هسې نه کېږي. جی ډاکټر صاحب موږ پروګرام چونکې داسې ادبي دغه پکې موږ لږ ډېر ډسکس کوو، تاسو ادب سره خپل هم وابسته او ډېر زیات کار هم کړی دی ادب حوالې سره او بیا میډیا حوالې سره هم تاسو کار کړی دی. ستاسو خپل څه قسم موسیقي خوښوئ؟ زما جي موسیقي زړه موسیقي خوښه ده ځکه چې زوړ یم لکه څنګه چې ستاسو د زلمو زړې خبرې نه خوښې زمونږ د زړو خلکو نوې خبرې خوښې مو وي، خوښې مو وي، خو یو ذهني مناسبت ورسره نه پیدا کېږي. دا واحد ایریا ده چې تاسو دې کې ځان نه اپډیټ کوئ؟ نه اپډیټ کوم، یو موقع نه راته. نو زما داسې چلو دي نثار محمد خان زما یو دوست و په ریډیو کې ډېر لوی پروډیوسر و، پختونخواہ ریډیو سره هم ډېر وابسته و. او جی ما هغه سره کار هم کړی دلته. نو هغه به چې دی نو دا استادي به کوله چې په ما به سندریزې کیسې لیکلې، نو سندریزې کیسې کې به ما باندې سندرې جدا نه لیکلې ځکه چې د هغې به جدا پیسې راکولې. شومتیا خو تاسو هر وخت کوئ، بچت کوو. دا سر پبلک سیکټر دی، پبلک سیکټر له بچت پکار دی. نو خبره کومه تاسو وایئ چې مرض وږي نو ښه ټغېږي. تاسو دا یو طریقه مې استعماله. بهرحال نو هغه څنګه مجبوره وي نو ما به وله ده نیمه ګنټې یو لوی چې سندریزه کیسه ولیکله او په هغې کې مې د کرکټر په حواله باندې سندرې مې ولیکلې. هغه سندرې اوس جدا شوي دي، هغې بیا کوي. نو ډېرې زړې دي، د نن نه یار 30 کاله 40 کاله زړې دي. نو په هغې کې احمد خان په آواز باندې، د زین الهادي په آواز باندې او چې جانانه په آواز باندې، د قمرګلې په آواز باندې چې دی نو هغه سندرې وي، نسیم اختر په آواز باندې. ها جي نسیم اختر د خپل وخت ډېره ښه سندرغاړې وه. زما سندرې به هغې ریکارډ کولې او کیدای شي چې اوس هم چېرته پرتي په ریډیو سره. نو دغه زما زاړه نوې مې هم خوښې دي. د هغې وجه دا وه جي زه خپله خبره نه کوم، په هغې سندرو کې به اواز نه علاوه یو پیغام به هم پکې و که نه جي، او په هغې کې به چې موسیقۍ نه علاوه شاعري به هم پکې وه که نه، د کلچر یو ټچ به هم پکې و. تاسو دا زړې انډین ګانې چې ګورئ که نه جي هغه 60-70 سال زړې ګانې دي، اوس سټل خلک یې اوري او نوی نسل یې اوري، په نوی نسل کې هم شته. نو زما دا زړې سندرې خوښېږي، دا زړه موسیقي مې خوښېږي. تاسو کو داسې یو فرمایش وکړئ او زما انجینر صاحب ته چې هغه ګانې پکې شامل کړي ستاسو د بلکې زه به ورته ووایم چې انجینر صاحب دا زموږ مخې ته ناست دی چې زما د خوښې کې یو سندره هغه د احمد خان په آواز ده که نه؟ جی سر. او چې دی نو هغه ماته سر نه دی یاد، خو بهرحال تاسو د احمد خان آواز ځان سره ده که دا پکې شامل شي؟ که زما هغه پارټیکولر زما سندره پیدا نه شو د احمد خان په آواز د هره یوه سندره شي. ټیک شو. مشهور کمون تا کلی پکلی خبر اوس زمون کی لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی مجنون چ مشهور کمون تا کلی پکلی خبر اوس زمون کی لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی کلی تراغله
کلی تراغله بیا ګرځي با پما پس سبا کلی پکلی خبر اوس زمون کېږي لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی مجنونا چې مشهور کماوم تا کلی پکلی خبر اوس زمون کېږي لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی د عشق کچکول په غاړه د ښایست کوڅو کې ګرځما د عشق کچکول په غاړه د ښایست کوڅو کې ګرځما خیرونه پکې غواړم د وفا کلی پکلی خبرې اوس زمون کېږي لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی مجنونا چې مشهور کماوم تا کلی پکلی خبرې اوس زمون کېږي لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی مخولي پټوي کله چې مخې ته مې راشه مخولي پټوي کله چې مخې ته مې راشه تا خو زما مینا کرسوا کلی پکلی خبرې اوس زمون کېږي لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی مجنونا چې مشهور کماوم تا کلی پکلی خبرې اوس زمون کېږي لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی لیلا کلی سر یو بل بنیادی ونته کې سوال دی او موږ اکثر دا سوال چې خپل ګیسټ وغواړو د مختلفو شعبو سره چې کوم تعلق لري زموږ ګیسټ وي نو هغې سره موږ اکثر دا خبره کوو چې زموږ د ملک 50% آبادي کم او بیش چې د زنانو باندې مشتمل ده نو هغې شعبې حوالې سره موږ دای نه تپوس کوو نو دا هغې شعبې کې موږ د زنانو په کردار حوالې سره او د زنانو دپاره د هغې افادیت حوالې سره خبرې کوو نو که زه تاسو نه تپوس وکړم چې چونکې پخوا نه تاسو ریډیو واورئ او ریډیو سره وابسته وئ نو خاص طور باندې د ریډیو څه کردار و د زنانو دپاره چونکې زنانه به هم ریډیو اورېدو کورونو کې نو د هغې دپاره دی کې څه داس چلی په هغه زمانه کې زنانو ریډیو ته تلل هسې بهر ته تلل د هغې دپاره ناممکن او ریډیو ته خو بلکل ناممکناتو کې وه نو سیرې کې زمونږ دغه دا واضحه کړې ده نثار عبدالکریم مظلوم صاحب چې هغه چې په ډرامو کې کار کو که نه جي د زنانه کردار ضرور به پېښ شو نو چې چل به کو په خپله به چې دی نو د زنانو کردار ادا کو او جی د هغې اواز باندې د هغې په اواز باندې یاره جی ډېرې سختې هغې تېرې کړي دي ډېرې سخت اوس خو ما درته ووایي چې دا ټیکنیکلي ریډیو ډېر ایډوانس شوی دی که نه تاسو خو صوتي اثراتو باندې د هواګانو افیکټ ورکوي تاسو چې د سمندر افیکټ ورکوي تاسو د مرغو افیکټ ورکوي هغې وایي چې زموږ ته به د سپي د اواز ضرورت شون ژوندی سپي به م غپاو سمندر تم د توپ یا د دریاب نو موږ به بالټې کېښود او چې دی نو کاڼې هم پکې ور وغورځو یاره څومره سخته وه یار ډېره سخته وه نو دې خلکو نو زنانه په هغه زمانه کې چېرته ریډیو له راتلې ډېرې کم کوزې به راغلي نو یو خو زمونږ د پښتنو کې هم دا معاشره یوازې زمونږ پښتنو کې نه دي نور معاشرو کې هغې باندې ډېره پابندۍ وي نو هغې به نه راتلې بهرحال اوس خو زمانه بدله شوې ده د تعلیم چې دی دایره ښه وسیع شوې ده زنانه چې دی نو په مختلفو شعبو کې راغلي دي هغې چې دی نو تاسو سره هم دا په میډیا کې هم دي او هغې چې دی نو ایرفورس ته راغلي دي پایلټ دي زنانه که نه او دغه شان پی آی ای کې دي په سیاست کې ډېرې بیوروکراسي کې ډېرې او دغه شان راغلي نو اوس خو خیر په هغې باندې دونه پابندي نشته خو دې کې یو جرأت هم پکار دی یو جرأت
چې هغې ته کورنۍ د طرف هم چې پابندي ني او هغې خپل معاشرتي پابندۍ هم په ځان باندې لاګو کړي او هغه یو خاص دایره کې چې د هغې د تهذیبي رویې دي هغې نه هغې بار ته ونوځي نو کار کوي. نو زما خیال دی چې اوس خو نه تاسو ته څه تکلیف شته او زنانو ته هم بهر راتلو کې څه تکلیف دی. نو پکار دی چې دوی له اهمیت ورکړی شي او دوی په هره شعبه کې دوی داخلي کړی شي. بالکل. او د دې ریډیو د دې په ژوند باندې څه اثراتو یا څه قسم پروګرامونه به د دې دپاره نشر کېدل؟ د هغې ګورې مېرمنې او پروګرام او زنانو پروګرام خصوصي ما په هغې کې بلا ډرامې لیکلي دي او په هغې کې خبرو کې خبره راله ما د دوو ښځو جګړه پکې لیکلې وه د دوو ښځو جګړه که نه په دیوال باندې یو بل ته ولاړي نو هغه رشید احمد خان زمونږ د رشید احمد خان دهقان ما ته یاره تا خبرې تا کم دی اورېدلې وې لا سبق ما وي ما ورته یاره زنګ په دې کلو کوڅو کې خو دا زنانه د یو بل پورې نښتي نو دغه شان چې دی نو کلچرل ټچ هغې به چې دی نو د دې همدارې چې د واده د کویدنې طریقې که نه دي او د معاشرتي د یو بل سره د تعلق د رسمیاتو دا ټول په ډرامو کې پیش کېدی او ډېر په ملفوف انداز کې او ډېر په ښکلي انداز کې او هغه به دی اورېدې او یقینا چې دی به د دې په ذهن به هم اثر کېده او د دې په ژوند کې تبدیلي پیدا کېده. ډاکټر صاحب تاسو د ریډیو ټیکنیکل حوالې سره چې څه کومه ترقي شوې ده یا کم ډیولپمنټ شوې ده په هغې تاسو خبر وکړه د آلاتو حوالې سره د کمیونیکیشن کم ذریعې وي هغه لږ ښه شولې هغې امپرومنټ راغی. خو زه به غواړم دا چې تاسو د ریډیو چې کم کنټینټس دي یا چې کم دی کې موضوعات دي یا کم دی کې چې کم کردار ایکټینګ کوي د هغې حوالې سره څومره امپرومنټ راغلی دی یا نه دی راغلی کو راغلی دی نو سور راغلی دی؟ په کردار کې خو کردار نګارۍ کې خو کافي فرق راغلی دی په صداکارۍ کې هم فرق راغلی زمانه په وخت کې تللی ده دا نوي هلکان فلمونه ګوري زاړه د انګریزي فلمونه ګوري میډیا سره واقف دي نو واقعي چې په هغې کې ترقي راغلی ده. دا زاړه چې زمونږ څونه صداکارانو که نه ما چې تاسو ته نومونه اخیستي دي ګل محمد خان لالا عبدالله جان مغبوم و ګل احمد خان شاه پسند خان سمندر خان دې سره ګوري د ټریننګ هیڅ وسیله نه وه سمندر خان د ټاټکي مزدور او چې دی نو د نوخار نه به دغه پورې د خپل کلي پورې بدرخو پورې ټانګه چلوله یا حیرت دی. ریډیو کې نوکر شو بیا هغه خپل صلاحیتونه برسېره کړه او یو عبدالله جان محمود ته ګولډن وایس اف ریډیو او په هر ډرامه کې به هغه مرکزی کردار ادا کوي که نه دي. په کومه ورځ چې واده نو یو ورځ مخکې د هغې نه پس هم هغه چې نو چوټي ونه کړه ریډیو ته راغی نو دا ټول یار ډیډیکیټډ خلک وو د خپل پروفیشنل خلک وو پروفیشنلیزم د هغې کې دنده وو که نه دي. نو دې چې دی نو ترقي د هلکانو کړې ده خو ترقي معکوس ورته خو خدي زه هغې بد نه یم خو نو دوی بغیر د ټریننګ نه او دوی سره خو د ټریننګ بلا وسیلې دي انټرنیټ باندې بلا موجود دی تقریبا مواد شته دي نو تر څو چې د کانټینټس په حواله ده که نه د هغې نه د مطمئن یم د کانټینټس په حواله هېڅ د هغې وجه دا ده لکه چې ما خبرو کې عرض وکړو چې سکرپټډ شی چې دی که نه سکرپټډ شی د هغې نه بغیر به ته ګډې وډې وی که نه دي او سکرپټډ شی چې دی نو چې ستا مخې ته پروت دي که نه نو دغه شان یو سینسرشپ په ستا په موضوع کې لګېدلي کله نه کله به فلم د بلینډ دپاره ته خبره وکړي خو هغه به هم چې دی په یو خاص تهذیبي دایره کې کوې که نه. اوس چې دی نو مونږ ته به استادانو وي چې د اردو تلفظ تاسو د شکیل احمد د خبرو نه زده کوئ یو دغو نیوزکاسټرو د کراچۍ نه مې خبرونه وي نو مونږ به تلفظ د هغې نه زده کوو مونږ د پښتو تلفظ به د دې مشرانو د ژبو نه زده کوو
کنه جی درته وګم چې سمندر خان سمندر صاحب د خطونو جوابونه د چټي رسان په نوم ورکول تاسو خطونه زمون جوابونه نو هغه به د هر یو چې کم تعریفي خط به د موسیقي تعریف به کړو د ډرامې تعریف به کړو هغه به شکریا نو یو ځل چې دینو دا شکریا ډیر ځل وې نو یاره دغه یو شکریا چارچاته بوسه کوم نو دا بوسه ټکی تاسو یقین ساتئ چې ما پړومبي ځل سمندر خان نه وریدم نو داسې قسم خبرې به یاره غي کولې چې مونږ به زده کړه کوله دا تاسو د سکرپټ خبره وکړه چې سکرپټ به ډېر سختۍ سره فالو کو سکرپټ سره وکنه نو وسنی خو اکثر ډېر خلکو سره پکې سکرپټ نه وي داسې پروګرامونه چې کوي نه جی یوازې د اف ام خبره نه کوم اوس په ریډیو پاکستان کې سکرپټ نه زه کله کله اوس خو نه زما چې لا بړم نو پروډیوسر صاحب راغی ویجی راځي کنه چې په پلانې موضوع باندې لګي خبرې وکړو یار مې به خبره زه داسې بلینک راغلی مزه څنګه تاسو ځکه چې مونږ هغه د مخ کې به مونږ کتاب کتو مونږ هم ځان سره نوټس لیکل زه مونږ برګان خو نو کنه یار او نه د عالم فاضلان خلکو مونږ اول او هغه لپاره تیاری کو دا غینه پس بم نو بغیر سکرپټ نو اوس اغل تم دا روایت ختم دی جی دا روایت ختم دی ډېر خلک دا کمال غني خدا زوال نه کمال نه دی جی ته کمال نه ویا هغه زوال دی دا زوال بسوه مدا بل سخت لفظي خو مهنت پکاره ٹھیک شو ډېر ډاکټر صاحب زه تاسو د راتګ ډېر شکرګزار یم تاسو پختونخوا ریډیو د باره ټایم ورکړو خو زه به غواړم دا چې تلو کې تاسو د ریډیو حوالې سره چې ریډیو سره وابسته کم خلک دي هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ او دې سره چې کم د ریډیو اورېدونکي دي هغې ته کو څه پیغام ورکول غواړئ نو دا چل یا دواړه خبرې د یو بل سره وابسته دي د ریډیو کارکنان که چېرې خپل پیشورانه صلاحیتونه لږ پالش کړي نو اورېدونکي به په خپله پالش شي د هغې ذهن به په خپله روښانه شي او چې هغې روښانه شي نو دینه به هماغه تمه کوي چې کوم د یو پیشور پروډیوسر نه یا پیشور صداکار نه توقع کول شي بنیادی شی محنت دی محنت چې کوي کنه او خپل پروفیشن تر ډیډیکیټډ بیګار نه غني نو البا هم ریډیو ترقی کوي او هم به ورسره لیسنرز چې دینو د هغې ذهن وسیع کېږي او د هغې په ذوق کې به نکار پیدا کېږي زما خدا خبرې او د لیسنر دپاره به تاسو دا ما لیسنر اورېدونکو ذوق به نکار کېږي که نه چې د هغې کې به پالش کېږي به هغې به پالش کېږي هغې به بیا دغه خبرې بیا نه خوښوي چې دې څه وایي دې که خپلو خبرو کې امپرومنټ پیدا کړه که نه نو د هغې په ذوق کې به هم امپرومنټ پیدا شي زه دا وایم او وایس ورسا هم وایس ورسا ما درته ووایې که نه بالکل سر ٹھیک شو ډېره مننه ګرانو اورېدونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړو د الله په امان رازا چې یوا جوړه کو جونګړه پزنګل کی 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 رازا چې یوا جوړه کو جونګړه پزنګل رازا چې یوا جوړه کو جونګړه پزنګل کی साल जुड़ा दुनिया को दुनिया की द गुल पर खामोश या द बुलबुल को दवा की पैदा की द खानदान रशानी गुल को जड़ा तरहा अब यो का चिर यो हल की राजा जिया जुड़ा कुछ गड़ा पसंगल की राजा जिया जुड़ा कुछ गड़ा पसंगल राजा जिया जुड़ा कुछ गड़ा पसंगल की राजा जिया जुड़ा कुछ गड़ा पसंगल की خوشاله شي زمون بلا چې ما خام شي ما خام
صفت د میو جام شي پد پام شي د ځان چې دستور په من پام شي او د مینې پټ پټاړي دستور په سمبل کې راځه چې هوا جوړه کړو چونګړه په ځنګل کې راځه چې هوا جوړه کړو چونګړه په ځنګل راځه چې هوا جوړه کړو چونګړه په ځنګل کې راځه چې هوا جوړه کړو چونګړه په ځنګل کې چې شو بهر د نغش پورا زول جالا پرواز په داسې حال تو چې حال زیل حالا پرواز په داسې حال تو چې حال زیل حال یو حال داسې پیدا کړ چې مو حال زیل خیال بیا خیال یې بات کړی کوم مثال مسله سر کې راځه چې هوا جوړه چونګړه په ځنګل راځه چې هوا جوړه چونګړه په ځنګل راځه چې هوا جوړه چونګړه په ځنګل کې راځه چې هوا جوړه چونګړه په ځنګل کې د سپوږمۍ د پلوشو ځنې ټالونه جوړ کړو د سپوږمۍ د پلوشو ځنې ټالونه چوټې چې نرمې نرمې راله راکړې نګهتونه اغوستو مو د ګل د رنګینې صادر تر هغه وخته ځم چې وخت شي په ځنګل کې راځه چې هوا جوړه کړو چونګړه په ځنګل راځه چې هوا جوړه کړو چونګړه په ځنګل کې پیغلی پلوشی کد مراشی یشنا پا مخچا منا گلزار پریگ دا پا مشکی خالنا فدتا تار پریگ دا مودا پس اشنا راغل دیر کبا شما بلن زمان کو مزار پریگ دا اے حمزہ چې سرکار دی شلیشکا راشه بس که د دنیا کاروبار پریدا او مینت تپار پیغلی پلوشی که دنور راشی هر سوک پریشانی پلاس نسیم دا سهر راشی او زوله کبری دلی رات گل پا بستر راشی ستا سردی وی زمان زمان سر تا پسنگل کی رازا چی هوا جوڑا کی چونگڑا